او دا 15 موبایل چې ساتلی ری او غټه غټه سپیډی ری او 15 وړو ته لوډونه کوي اټول په غاپ لگاوي په زرګو روپے په دغه باندې لگاوي نو دا قرباني ولې نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم سامعینو، امید لرم چې تاسو بروغ او جوړ یې. ګرانو محترمو، زمونږ دا نړۍ ویډیو دغه اشخاصو په باره کې ده چې بچا باندې قرباني اوړي او د قرباني د نه کولو بهانې لټوي. نو لکه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی مسند احمد کې راځي، من وجد ساعتا فلم یضحي فلا يقربن مصلانا. څوک چې د قربانۍ طاقت لري او د دې باوجود هم د قرباني اونه کړي، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی چې د اختر په ورځ زمونږ عیدګاه ته نږدې هم نه راځي. راځي نو داسې اشخاصو په باره کې د مولوي صاحب ډېر ښکلی مزیدار او خوندور تقریر کړی دی او ډېر د فن او د نصیحت نه ډکې خبرې کړي دي. راځي د مولوي صاحب دغه ویډیو را سره مکمل تر پایه پورې وګورئ. په سیګریټو په نسوارو باندې په زرګاو لګوي، په موټر سایکل باندې په سونو زرګونو تیل لګوي نو دا قرباني ولې نه کوي. ښځو له چې ډوډۍ کوي په زرګونو پې لګوي نو دا قرباني ولې نه کوي. دا فضل خرچی چې کوي دا هر دکان چې روزانه من ډوډۍ اخلي سړی دا قرباني ولې نه کوي. پکار دا دي د دې قربانۍ د ثواب نه وی که سړی خبر شو نو یو روپۍ او 10 روپۍ به جمع کوي او دا به کوي. نیت صحیح کا چې بای دا د الله د رضا دپاره کومه، مال الله پاک دا ښایسته بدن راکړی، مال الله د اوسېدو کور راکړی، مال الله بچی را کړی ری، مال الله مسلمانی را کړی را، مال الله په غوره امت کې پیدایش را کړی ری، مال الله دا مرتبه را کړی را چې د محمد رسول الله امتی ما، مال الله مسلمانی را کړی را، ایمان دولت را ترا نصیب کړی ری. بسیار نعمتونه دي د ما د رب په ما باندې، زه د الله شکریا ادا کوما، زه سنت ابراهیمی باندې عمل کوما، زه سنت محمدی باندې عمل کوما، زه الله رضا کوما، زه د الله د رضا دپاره دا قربانی کوما. او قربانی دا په تاسو ټولو مسلمانانو باندې کیږي.